الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله مولانا العظیم. سورہ حج شروع کو نو د حج باره کې خو تاسو ته ما خبره مخکې ترجمه کې کړې ده. نو حج یو اهمه فریضه ده او یو اهم رکن دی د ارکانو د اسلام نه، او په دې صورت کې د حج په باره کې حکم راغلی دی او څه قدرې تفصیلات هم پکې د حج شته دی. نو په دې وجه باندې دې صورت ته سوره حج نوم کېښودی شو او مدني دی. نو د هجرت د نبی کریم نه وروسته نازل شوی دی او د مدني والی ښکاره ثبوت یې همدا دی چې په دې کې تشریعي احکام ذکر کېږي، لکه من جمله د هغې نه د حج حکم دلته ذکر شوی دی. نور هم داسې تشریعي احکام به ستاسو مخې دلته راځي او بل طرف ته د قرآن مجید هر صورت په مختلفو موضوعاتو باندې مشتملي. نو په دې کې به اثبات د قیامت هم کېږي، د توحید مسله به هم بیانېږي او د صداقت القرآن او د صداقت الرسول مسله به هم بیانېږي. دا صورت مدنی صورت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بې اندازې مهربان زیات مهربان دی. یا ایها الناس، اے خلقو، دا خطاب عام دی، عام خلقو ته اللہ تعالی خطاب کئی او ځان ته مخاطب کئی او ورته وایي چې اتقوا ربکم، اے خلقو او یریږئ د خپل پروردگار نه، د خپل خالق او مالک نه. نو که غیر ایمان والا وي نو د هغې د تقوا معنا دا ده چې ایمان راوړئ، او که ایماندار دی نو هغه ته وایي د خدای نه ویرېږه چې ایمان دې راوړی نو ګناهونه هم پرېږده، بدعملی او بدچلنی هم پرېږده. ان زلزلة الساعة شیء عظیم، یقینا زلزله د قیامت دا یو شی ډېر لوی دی. دا د قیامت زلزله، دا زلزله دی کې دا دو حرف مکرر شوي دي، زی او لام لام. زله معنا دا ده چې زل قدمه، خوا په خټه کې کېږي او خپه دې وخوېږي، او چې زلزله شي نو معنا یې دقم ده او معنا یې حرکت دی. نو یقینا هغه زلزله د قیامت هغه به داسې زلزله وي چې هغه ډېر لوی شی دی. څنګه ډېر لوی شی دی؟ یوم ترونها، په دغه ورځ باندې اینی به دې لره تذهل کل مرضعة اما ارضعت، چې غافله به وي هره تی ورکوونکې زنانه عما ارضعت، د هغه بچي نه چې داوله تی ورکوي. وتضع کل ذات حمل حملها، او به زیږوي او کې به دي هره خاونده د بار حملها خپل بار لره. وترى الناس سکارا، اینی به خلکو له ته په نشه کې وما هم بسکارا، نه وی په حقیقت کې دوی په نشه کې. نو بیا ولکن عذاب الله شدید، لیکن عذاب د الله به ډېر سختی. دا عذاب د سختۍ د وجې نه به خلک داسې کاري لکه چې نشئ. نو تذهلو په معنا د تغفلو، غافله کېدل او بس هیر بیتنا دا هرې مرضعینا. دا مرضعتون چې په تی سره شي نو دا هغې زنانه ته وایي چې بالفعل بچي له تی ورکوي لګیایي، او چې دا تی پکې نه یو مرضعه شي نو دا هغې زنانه ته وایي چې د شان د هغې نه دایي
چې هغه مرضعه سازش. نو معنا دا ده چې هغه زنانه چې ته به خپل بچی له ورکړې په خوله کې او د هغه نه به غافل شي عما ارضعت. حالانکې بچی ټول بچی مور ته ډېر ګراني، خو کوم بچی چې د پویو بچی نو هغه ورته انتهایي ګراني. نو دا به دومره خطرناک ورځئ چې دې زنانه ته ردي چې کوم محبوب ترین بچی دی چې هغې له دا تی ورکوي او دا په هغې انتهایي مهربانه ده او د هغې سره انتهایي مینه ده، د هغې نه به هم غافله شي. او اینی به خلکو اینی به ته هره خاونده د بار هر هغه زنانه چې حامله وي نو وتضع كل ذات حمل کی بدی هر حامله زنانه حملها خپل بار دره. یعنی که دغه وخت کې زنانه حاملی نو هغه حمل به زیان شو به غورځېږي. وترى الناس سکارا ته به اینې خلک په نشه کې تا ته به راسې برېښي لکه دا ټول خلک چې مدهوش دی او په نشه کې دي. وما هم بسکارا په حقیقت کې به په نشه کې نه وي. نو دا حالت به یې ولې د نشې په شاني ولکن عذاب الله شدید. د الله عذاب به ډېر سخت دي. د دې وجې نه به خلک مدهوش کړی او داسې به خلک کاري لکه چې نشې کړي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس بعض د خلقنا اغدي یجادل فی الله چې جګړې کوي د الله په شان کې، د الله په توحید کې، د الله په وجود کې، د الله په دین کې بغیر علم پنا پوي سره علم ور سره نشتا پوي هم نشتا او دغه باوجود جګړې سازي کړې دي. او داګي وجه دا چې ويتبع كل شیطان مرید تابع شوی دی د هر شیطان سرکشا. اصل کې د شیطان په مرګرتیا کې ورغلې دی، د شیطان تابعداري کې ورغلې دی، ځکه په لا علمي باندې د الله په توحید کې او د الله په وجود کې جګړه کوي. حالانکه څوک شیطان د شیطان تابع شو د شیطان باره کې دا خبره الله لیکلې ده کتب علیه لیک شوي دي پر ابلیس او شیطان باندې دا خبره چې انه من تولاه انه شان داده من تولاه څوک چې واوړي د ابلیس او شیطان ته داغه مرګرتیا اختیار کړه فانه یذله پس یقینا دا شیطان گمراه کوي د خپل مرګره دی بری ګوره ټول عمر په دوستۍ کې وای د شیطان نه په دشمنۍ کې خلاصېږي د شیطان نه په دوستۍ کې نشي خلاصېدلی ويهديه الى عذاب السعير او خون کوي اگتا خون کوي د خپل مرګري ته هغه اور ګرم تا اور به لمبو تا ان معنا دادا هغه عقیده او عمل هغه معامله او معاشرت تیرابلی چې داغي نتیجه کې بده تیز اور او ګرم اور ته بننوزي. یا ایها الناس اے خلقو دا بیا خطاب عام دی ان کنتم فی ریب من البعث کئی تاسو په شک کې د قیامت نه فإنا خلقناکم من تراب یقینا من پیدا کړی دي تاسو لرا د خاورینا په اعتبار د اصل سره او د اول پلار سره چې آدم علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام اگا الله د خټې نه او د خاورې نه پیدا کړي. او ما تاسو ته وځي کې دا خبره کړې وه چې په دې معنا هر انسان هم د خاورې نه پیدا دی چې د خاورې نه فصلونه کېږي د هغې نه رزق تیارېږي هغه رزق خلک خوري او د هغه د هضمون نه وروستو د هغې نه وینه سازېږي او د وین نه نطفه سازېږي او د هغې نطفې نه انسان پیدا کېږي. نو په دې ګڼو واسطو باندې هر انسان د خاورې نه پیدا دی. او دا هم تاسو ته ما ویلي چې د مفسرینو یو حدیث ذکر کړی دی اگر چېرې سند په لحاظ به کمزوری هغه دا حدیث دی چې الله یو فرشته مقرر کړې ده
یو پرشتہ الله تعالی مقرر کړی دا چې د کم انسان تولید الله د مور په خېټه کې کوي نو دا هغه ځای نه چې کم ځای باندې باندې مري د هغې نه یو موټی خاور راوالي او دا دغې رحم کې د دې وینې سه واچي نطفې سره واچي نو په دې معنا باندې انسان پیدا شوی خو دلته خو دا ټولې توجیحات نه کېږي دلته مراد دا دی چې تاسو یعنې ستاسو پلار دا برای راست ما د خاورې نه پیدا کړی دی ثم من نطفة بیا مې ما پیدا کړي تاسو لا د یو څاڅکي اوبو نه د دغې آدم علی نبینا علیه السلام د ملا نه چې کومه اوبه راووتله نو تاسو بیا د هغې نه پیدا شوي او دغسې هر انسان اوس دغسې پیدا کېږي او دا هغه ګڼو ادوارو ته اشاره کوي چې د انسان دا د تولید ماده دا اول نطفه یو څاڅکي د اوبو وي ثم من علقة بیا پیدا کړي الله تاسو له د هغې وینې انختونکي نه علقه اصل کې جوړې ته وایي پخوا چې ورې جبو کې پرې خپو پورې نښتې نو دام په دې رحم پورې دقسې کلکه اونښي دي ثم من مضغة بیا پیدا کړي دي تاسو له الله پاک یا منګه پیدا کړي دي تاسو لره من مضغة دا هغه جوړل شوي غوښې نه مخلقة وغیر مخلقة مخلقة چې په هغې کې شکل هم ساز شوی دی لاسونه خپې پوزه سترګې اندامونه او غیر مخلقة هغه چې هغې کې لا اندامونه نه وي ساز شوي او دا د څه دپاره لنبین لکم دې دپاره چې بیان کي تاسو ته او ونقر فی الارحام ما نشاء او منگا پاتی کوو او ٹکانه ورکو دلرا قراره ورکو دلا پاغا رحمونو کی ما نشاء سو پوری زمون خوخشی الى اجل مسمى یو نیټه مقرر پوری چې د شپږو میاشتو نه والا د نهو میاشتو پوری او د ډېرې زمانې استا دغه نه دی معلوم ځکه چې ډېر داسې لولي امامان هغې د مور په خېټه کې 3 او 4 ساله پورې پاتې شوي دي ثم نخرجکم طفلا بیا راوباسو موږ تاسو لره اطفال ماشومان پیدا شئ د مور نه ثم لتبلغوا اشدکم بیا موږ ستاسو تربیت کوو دې دپاره چې ورسېږئ تاسو کلکوالي د ځوانو ته ځوانان در نه ساز شي ومنکم من یتوفا ځنې په تاسو کې وفات شي مخکې ومنکم من یرد الی ارذل العمر او ځنې په تاسو کې هغه دي چې واپس کړی شي هغه ذلیل عمر ته لکې لا یعلم من بعد علم شیئا لکې لا یعلم دې دپاره چې دا انسان پوه شي پس د علم نه لکې لا یعلم دې دپاره چې پوه نشي دا انسان من بعد علم شیئا پس د علم نه په هېڅ باندې هغه شته علم هم تېر شي هغه شته خبرې هم تېرې شي او ډېر کله تاسو ډېر سپینګیري نه تپوس کوئ تا ته یاره بچیه دماغ مې کار نه کوي دا خبرې مې د ذهن نه وتې دي دا خبره ما تاسو ته کړې وه چې نبی علیہ السلام به دعا کوله چې خدای ما د ارذل العمر نه وساتي ارذل العمر دی ته و چې سړی بار هم خپل نشي رسولی بیا خپله پرده هم نشي کولی او دا مې هم درته ویلي وو چې چا د قرآن سره ځان وتاړه نو الله به ارذل العمر پې نه راولي یا به د عزت سره الله ولا د عزت مرګ ورکي او یا به د اخري سلګۍ پورې پې دا ارذل العمري الله نه راولي دا د قرآن د ملګرتیا برکت دی لکې لا یعلم من بعد علم شیئا وترى الارض حامضة اینې بات ځمکې لره اوچا ځمکې ته به ګوري اوچه کلکه ده او د پې واښه شته هېڅ شی پې نشته فاذا انزلنا علیه الماء کله چې راکوز کو مونږه په دې باندې اوبو لره اهتزت نو دا ځمکه حرکت وکړي وربت او وپړسېږي
پدې تخمونو باندې وانبتت او زرغون کی من کل زوج بهیج دا اری جوړې تازه نه زو جوړې ته یو بهیج تازه ته وي ذالک بان الله هو الحق دا په سبب د دې چې یقینا الله حق او ثابت دی وانه يحيي الموتى یقینا دا الله بجوندي کوي مړو لرا وانه على كل شيء قدير او یقینا دا الله په هر څه باندې د طاقت خاوند دی وان الساعه آتيه لا ريب فيها یقینا قیامت راتون کې دې شک نشتا پراتلو د دې کې یعنی قیامت په واقع راځي او ساعت سره تعبیر ځکه کوي چې دا په یو ساعت کې قائميږي وان الله يبعث من في القبور یقینا راپورته بکی الله پاک او خلق لرا چې په قبرونو کې دي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عتبه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس بعض د خلقنا اغدي من اغدي يجادلو في الله چې جګړې کوي د الله په توحید کې د الله پښتوالي کې د الله په دین کې د الله په پیغاماتو کې جګړې کوي او بغیر علم بغیر د علمنا بغیر د علم عقلینا درایت ورته په دین نشتا او ولا هدن او بغیر د هدایتنا یعنی بغیر د نقلی علمنا او ولا کتاب منیر او نو ور سره داسې کتاب روشن شتا چې داغه پرانا کې دا جګړه کوي معنا دا ده چې د علم څومره اقسام دي هغه یوم ور سره نشتا او داغه باوجود د الله په شان کې جګړې کوي ثانیعت به کګون کې خپل وګیلا دا وګره سي کګه کې چې ورته اثرې غړي وړي شروع کړي نو دا وګره سي کګه کې خپل وګي ته وګوري اصل کې عرب ودا سي ځان له چرته یا سپوټه یا صادر اول باندې واچو نو دا سي ورته به قتل نو ثانیعت به ما ندا ده چې د تکبرن د خپل وګو ته دا سي ګوري لذل عن سبیل الله دې لپاره چې گمراه شي او گمراه کی خلق له دین د الله نه له په دنیا خزيون د لپاره په دنیا کې شرمندگی دا داسې سړی به الله او شرمای ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق او وبسکو منګارتا پورز د قیامت باندې عذاب سوزون کې یو سوزون کې عذاب کې بده منګ واچو ذالک بما قدمت يداك والله ورته وای دا عذاب دا سبب دا کې چې سب کړي ستاله سونو کم گناهونه چې تا کړی دي عام طور سره سړی کاروبار په لاس باندې کوي ځکه نسبت لاس ته شو وان الله ليس بظلام للعبيد نه دی الله زیته کوونکې په خپل بندګانو باندې ومن الناس من يعبد الله لا حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين ومن الناس من يعبد الله بعض خلقنا اغدي چې عبادت کوي د الله على حرف په یو ټکی باندې بین صابه خیر کو رسیدتا خیر نو اطمئن به مطمئن شي په دی باندې د الله په عبادت او په اسلام باندې وإن صابته فتنتون او کو رسیدتا سے اختبار او امتحان سه مشکل کی پریوزی نو انقلب علی وجهی واپس شي په خپل مخ باندې کفر تا خسرت دنیا تاوانی شر دنیا په لحاظ سره والآخرت او د آخرت په لحاظ سره
ذاک هو الخسران المبین. او دا دنیا او د آخرت تاوان دا ښکاره تاوان دی چې هم د سړي دنیا غرقه شو هم یې آخرت غرق شو. د الله حرفین معنا ما دا وکړه چې د الله عبادت کوي په یو ټکي. د حرف معنا طرف دی، د الله عبادت کوي په یو طرف باندې. یعنې څه معنا؟ یو سړی د الله عبادت کوي او دین او اسلام یې دې دپاره قبول کړی دی او راغی مسلمان شو، بس ښځه باردار شو، زوی وشو، مالونه باردار شو، بچی راوړل، پی ورکه پیدا شو، غوړي پیدا شو، ماسته پیدا شو، نو دی وایي یاره د اسلام نه بهترین دین بل نشته، د خیرونو برکتونو ډک دین دی، ګوره ماله خدای هر څه راکړه. او که ښځې شنډه شي، څاروي شنډ شي، پټي کې فصل خراب شي، نو دی وایي چې یاره د اسلام په شانتې د شومیت دین مې چېرته نه دی لیدلی، نو واپس شي کفر ته. نو دا د الله تعالی عبادت په یو ټکي باندې کوي، په یو غرض باندې کوي، او دا یې معنا د الله عبادت په یو طرف باندې کوي. هغه دا دی چې دی راځي او د جهاد میدان ګرم شوی دی، نو دی راشي سلام واچ اسلام علیکم، ازیری ولګوي، بیا په بل طرف باندې غدې غوندې ایسته لاړ شي. نو که مسلمانان جهاد وګټي نو دی هم پکې بیا نیغ نیغ کېږي، مال هم غنیمت راکوي، غنیمت ورته میلاو شي نو دی خوشحاله شي. که چېرته مسلمانانو ته چېرته څه جزي غوندې بیلات راشي نو هغې خو څه نو میلاو نشي، د ته هم څه میلاو نشي. یدعو من دون الله ما لا یضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید. یدعو من دون الله، رابلی دوی سوا د الله نه ما هغه غیر الله لرا، بوتانی او که غیری بوتانی، لا یضره چې دته ضرر نشي ورکولی، د دنه ضرر نشي د پکولی، وما لا ينفعه او نه دله پیدا ورکولی شي. ذالک هو الضلال البعید، دا د خطا لري د حق نه چې سړی د داسې چا په خدای باندې قایل شي چاته شر نشي د پکولی او پیدا ورته نشي راښکلی، د دې نه زیات ګمراه او لرې وتی سړی د حق نه بل نشي کېدی. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، رابلی دوی لمن خامخا هغه چا لره ضره چې ضرر د هغه اقرب من نفعه ډېر نږدې دی د فایدې د هغه نه. لبئس المولا ډېر ناکاره کارساز دی، ولبئس العشیر او ډېر ناکاره ملګری دی. مخکې ویلي چې هغه څوک رابلي چې لا یضره وما لا ینفعه، نه ورته ضرر رسولی شي او نه ترې ضرر د پکولی شي او نه پیدا. او دلته وایي چې ضره اقرب من نفعه، نو معنا دا ده چې دغلته د خپل دا معبود د عابد ته هېڅ خیر او شر نشي رسولی، نه ترې شر د پکولی شي او نه خیر ورکولی شي. خدای چې کوم عبادت د غیر الله کوي نو دغه عبادت ضرر دا ډېر زیات دی د هغې منفعت نه چې ته به په دغې غیر الله پرې خدای کې ملاوېده. دا یو دې ته راجي دی. رابلي هغه څوک ضره چې ضرر د هغه نږدې دی د فایدې نه، ډېر ناکاره مولا او ملګری دی او ډېر ناکاره عشیر دی، ملګری مصاحب. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار، یقینا الله دنه کوي کسان لرا چې ایمان راوړي او عمل د نیکو کوي، جنات باغونو ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د ونو او د ماڼو او د بنګلو د هغې نه څه به بهیږي، الانهار مختلف نهرونه.
سورہ محمد کې براشي د پویو نهر بئی د غبین نهر بئی د شرابو نهر بئی او د صفا سوترو بو نهر بئی ان الله يفعل ما يريد یقینا الله کوي هغه چې د الله اراده وشي من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره من هغه څوک چې ګمان کوي دا ان لن ينصره الله چې کړي امداد الله د دونه کې په دنیا او په آخرت کې نو پل یمدد بسبب الى السماء پس دې وګد کې یو رسۍ لرا هغه چت خپل کوټې ته ثم ليقطع بيد ځان پر پانسی کی فلینظر پس ادی ګوري هل یذهبن کیده ما یغیظ چې آیا ودی ګوري چې بوته هغه چل او تدبیر ده هغه شی چې د غوسه کاوه د یو ترجمه دا شو یو سړی دی هغه وایي چې بس دا خیال راغلی چې الله زماړو مرسته کوي زماړو مرسته الله تعالی نه کوي په دنیا کې او په آخرت کې او د مایوسۍ هغه انتها ته رسېدلی دی نو دا ما د هغې ترجمه وکړه چې هغه څوک چې د هغه دا ګمان او خیالي چې اچرې به الله د ده ځان یادوي اچرې به الله د مدد په دنیا او په آخرت کې ونه کړي نو دا سړی داسې چلو کي او دې خبرې یې غوسه کړی دی نو دې د خپلې کوټې د چت ته دې رسۍ واچوي او ځان دې پې پانسي کي دې دا خیال دا خبره دې په خیال کې وکړي چې ما د خپلې کوټې دې تیر ته رسۍ واچوله او مې راوسته خپلې مرۍ ته مې واچوله او ما ځان مړ کړ نو آیا زما دې وجلو څه فایده ما ته ورسوله یا زما خدای ته د دې نه څه تکلیف ورسېده او یو ترجمه دا ده چې دا لن ینصره کې ضمیر رسول الله ته راځي او داسې ترجمه وکړي من کان یظن هغه څوک چې ګمان کوي چې الله ینصره الله فی الدنیا والآخره چې الله به امداد د پیغمبر اونکی په دنیا او په آخرت کې نو فلیمدد بسببنا ودی وګد کی دا سړی یو فل پړی لرا الى السماء هغه چت د خپل کوټې د سمانه مراد چت د کوټې دی مار سما ترجمه ما تاسو کړي کې رکړی نه چې کل ما علاک واذلک فهو سماعک کم شی چې سر د بره دی پتا سورې سزای د اسمان دی دیو جن چت او اسمان ویل کی په عربی کې نو بیا دا چلیو کی چې اسمان تری او رسۍ اودای کی او په دې اوخی جی دی ثم لیقطع بیا هغه ځای کې کده دا وحی خپه کوي نو دا وحی دی الته کټ کی فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ بس اودی ګوري آیا د بوت خامخا هغه چل او تدبیر ده هغه چې د غوسه کوه هغه وحی بند شوه وکذالک انزلنا آیات بینات دغه سیرا نازل کړي مونږه د قران لرا آیاتونه ښکارا وان الله يهدي من يريد یقینا الله خونه کوي هغه چاته چې د الله يرضوشي ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد یقینا کسانو چې ایمان راوړی دی او والذین هادوا کسان چې یهودیان دي والصابین کسان چې دای مذهبي دي د یهودیت او نصرانیت نه وتی او اسانه مسلې ځان لا راټولې کړي او داګه نه ځان له مذهب ساز کړي دي دیتا صابئین وای او دا پر اهلی کتابو کې خلق دی د آتش پرسم دي د ستور عبادت هم کو والمجوس او دارنګ مجوسیان دا غ مجوس دي دام د نور عبادت کوي والذین اشرکوا کسان چې مشرکان دي ان الله يفصل بينهم ادي ټول فرقو په منځ کې با الله فیصلو کی پورز د قیامت باندې ان الله على كل شيء شهيد یقینا الله په هر څه باندې گواه دی ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب
وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. نګوري ته اے د قرآن مخاطبه د قرآن ویون کیا نګوري ته پیغمبره ان الله يسجد له یقینا الله سجدی کوي دتا من فی السماوات سوق چې پاسمانونو کې او من فی الارض او سوق چې پزمکو کې دي او والشمس والقمر انور اوس په مې سجده کوي والنجوم استور سجده کوي والجبال والشجر غرن ونم سجده کوي والدواب تمام چار پایان وکثیر من الناس او ډیر د خلکو نم سجده کوي چې مؤمنان دي وکثیر حق علیهم العذاب او ډیر خلک ثابت شوی دی پای باندې عذاب د الله نو سجدي نه کوي. ومن یهن الله فما له من مکرم اگه څوک چې سپک کی الله غلرا ومن یهن الله څوک چې الله سپک کی غلرا فما له من مکرم نشته اگر پار څوک عزت ورکوونکې کم سړی چې الله سپک اس څوک معزز او مکرم نشي ګرځولی. ان الله يفعل ما يشاء یقینا الله کوي هغه چې د الله خوښ شي. هذان خصمان اختصموا في ربهما هذان خصمان دا دوړلې دي جګړ ماري جګړه کوونکې دي یو مؤمن ډله ده بل مشرک او کافر ډله ده. اختصموا في ربهما جګړه کوي په بار د خپل پروردگار کې فالذین کفروا پس کسان چې کافران دي قطعت لهم ثياب من نار کټ بکړې شي د دوی لپاره جامې د اورنا د مو اورنا ولا جامه اونې ولې شي د اورنا ولا جامه وګندلې شي لکه چې ته کپڑا وېسې کنه او بس جامې دلا اونیسی نو بس ټیلر چې کوم دی هغه 13 چال راوالي او په دغه باندې کیږي او د سیمپری کې او د سیمپری کې او د سیمپری کې نو قطعت الکه وای لا جامې می کټ کړي نه دی وای دا الله په زم نو قران اکه سره دی هغه کسان چې کافران دي کټ کړي شوی د دې لپاره به جامې د اورنا یعنی د دوی په سیز باندې با الله تعالی د جهنم د اور کپڑے د دوی لپاره کټ کیو ولې به وګڼي. یصبو من فوق رؤوسهم الحمیم اړولې کېږي با پورته په سرونو د دوی باندې ګرمي وو برالي او پر سرونو باندې ورته اړي دا هغه تش کوپړی وي او په دې کې هغه دماغ نه و چې د الله توحید معلوم کړی وي او د الله حقانیت او د الله دین حقانیت او د پیغمبر حقانیت معلوم کړی وي نو پرې کوپړو بولس دا سره کړي وباړی. یسحر به ما فی بطونهما ویل کېږي به په دغه اوبو باندې هغه چې دوی په خېټو کې دي دا چې ولې پرې سر واړی نو په دې سر کې به ننوځي او مرۍ لاندې په مرۍ باندې به خېټې ته کوشي او په خېټه کې چې سونه دنه سامان دی دا ټول به وړوکې شي او لاندې به ترې وځي. اول جلود او دارنګې سیزلی کېږي او په دې باندې سرمنې هم ناشنا اوبه دي اوم به دا زبارۍ بدن وله وسیزي او اوم به وله دا ګوګل او دنه دا باطن وله به وسیزي. ولهم مقامع من حدید دې بدقسمتو لپاره به مقامع د مقمعتون جمع ده دا اصل کې هغه مترک ورته وی سټک دی پلک دی ماتوړ ورته خلک وایي ماتوړی او که چابک ورته وایي د اوسپنې چابک دی. ولهم مقامع دوی دپاره وه چابکونه او ګرزونه به وي من حدید د اوسپنې نه کلما ارادو ان یخرجوا منها هر وارې چې اراده کوي چې اوزي د جهنم نه من غم من د هغې غم نه د جهنم نه اوزي یعنې د هغې غمونو نه چې په جهنم کې دي اعیدو فیها را واپس کولی بشي دا ګرزونه به د فرشتو په لاس کې پرې به وهي او به ورته را واپس کوي
او ورته وای بذوقوا عذاب الحریق اوسکه عذاب سوزونکه ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من أصابر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. دا الله د بد عملو بچلنو بیان کو او ترغیب ذکر کو. اس الله رب العزت ترغیب ذکر کئی د منون کو خلقو د نیکانو خلقو د صحیح مسلمانانو اجر الله ذکر کئی. ان الذين يدخلوا ان الله يدخل الذين امنوا یقینا الله دنب کی ایماندار الله وعملوا الصالحات هغه ایماندار چې اعمال صالحه هم کړي چرته به دن کی جنات باغونو ته تجری من تحت الانهار داسې باغونو ته چې بهږي به الله دې دینه مختلفې ولي یحلون فیها من اصابر من ذهبنا اچولې کېږي ودي ته پرې جنت کې د هغې کنګڼو او بنګړو د سرونا ولؤلؤا او چولې کېږي ودي ته ملغلري هغه بنګړي چې د ملغلرو نه دي نو بنګړي به یې د سرو او ملغلرې به پې چړاو شوي دا به جنتي ته اچوي. نو هلکه دا بنګړي اچول خو زمونږ ډېر بد ګڼو دا او بیا خاص کر پښتانه که نه نو هغه داسې بنګړي نه دي. دا اوس چې تاسو دا واده واله خلک ګړۍ کوي او ډېر قیمتي چین پکې اچوي او بعضې ناپوه جاهلان خلک ولا د سرو ګړۍ کوي حالانکه خو ناروا ده حرامه ده. د سړي لپاره د سرو استعمال بالکل جایز نه دی البته زنانو دپاره دی. نو دا پخوا به د راجاګانو ته یو دې ځای کې یو بنګړی اچولی کېده دا به د هغې نښه وه چې دا راجا دی دا د دې ایریا باچا دی د دې لنډې نو دا هغه بنګړی یادوي یا دا مزدار غوندې ګړی چې دا چین او مزدار ګړی دا داسې معنا دا ده چې په لاس کې به ورته ډول سامان اچوي او بله دا چې د جنت او دنیا مسلې بدلي دي. ولباسهم فیها حریر او جامې د دې جنتیانو ایماندارو به په دې کې ریخم وي. اوس ریخم دلته حرام دي د سړو دپاره زنانو دپاره جایز دي. د سړو دپاره هم داسې د دې درې ګوتو په اندازه په صادر کې د هغې پلو په شکل باندې کېدی شي. نور دا بند دي. نبي علیه السلام یو ځل رووته او په یو لاس کې سره و په بل لاس کې ریخم او نبی اکرم ملګرو ته وفرمایل چې دا دواړه زما د امت په رجالو باندې الله حرام کړي نو دې وجې نه دا د سرو ګوتې موتې دا ګورې هلکانو ملکانو له مه کوئ او نن به په وړو په غوږونو کې د سرو والی اچوئ ښه دا حرام دي. اوس د ریخمو یو شی دی چې د چا په بدن باندې خارخي او داسې لون خارخي چې پای پورې جامه انخلي نو د هغه دپاره د ریخمو کپړه اګوستل بیا جایز دي. هغه دپاره دا شته دی لکه زبیر رضی الله تعالی عنه صحابهو کې د هغه بدن داسې و نو هغه ته پیغمبر خدای اجازه ورکړې بل یو صحابي ته ورکړې. وهدوا الی الطیب دا د جنت تراله دونه اعزاز او اکرام ملاو شو دا ولې وهدوا الی الطیب من القول خونه شوي و دوی ته هغه بهترین وینا هغه بهترین او پاک او صاف ته د وینا نه چې لا اله الا الله هغه پاک او صاف قول طرف ته دته په دنیا کې خوده نه شوې وه. او وهدوا الی صراط الحمید او خونه کړی شوي وه دوی ته هغه لارې برابرې هغه لارې د ستایلې شوي بادشاه ته چونکې دنیا کې ورته د الله لار ته هدایت کړی شوی او بهترینې وینا کلمې توحید طرف ته ورته هدایت کړی شوی ځکه نن په مزو کې سر دي. اوس قرآن تقابلي مطالعه ده فوراً بیا ترغیب شروع کو یاره ان الذين كفروا یقینا کسانو چې انکار کړی دی ويصدون عن سبيل الله او بندي خلق لا د دین د الله نه
او والمسجد الحرام او بندئی خلق لا د مسجد حرام نا یو طرف ته لګیا دي د الله دین نا خلق بدراہ کوي او خلق بدګمانه کوي او بل طرف ته مسجد حرام ته جناب محمد رسول الله صحابه چې د عمرې لپاره را روان دي حدیبی واقعیت ته اشاره ده او مشرکانو بند کړي دي چې تاسو ونه راځئ او بیا صلح کېږي چې کال له به راځئ سخت کال به نه کوئ او پیغمبر خدا د ملګرو سره همدقسې د هغه ځای نه واپس کېږي الذين جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم الذي جعلناه اغا مسجد حرام او اغا حرم جعلناه للناس جګرځولې د منګه د خلکو د پاره سواء برابر العاکف فيه معنا اغا اوسیدون کې د مکه چې کم په دې مکه کې اوسېږي یعنی مقیم د مدینه د مکه والباد او کم چې بار نه راغلې دي بعد د باندو نه راغلې دي د اطراف پر دنیا نه راغلې دي دا دواړه بیت الله شریف کی یو شان د حق په لحاظ سره بالکل یو شان دي دا نه چې د مکې د ښار د اوسیدونکو حیثیت د دنیا د نور خلقو نه په بیت الله کې بدل دی نه ځکه چې بیت الله د چا محکوم کیږي نه د چا ملکیت نه کیږي بس د الله کور دی او د الله ټول بندگان د هغې ورثه دي ابزیو پکې کینی بم او پاسی بم دا مکه یو سړی نشي پاسولی چې پاس د مسجد حرم کې راځي زما دی آیات ورته راواړه بیا ومن یرد فیه بالحاد بظلم څوک چې اراده وکړي په دې مسجد حرام کې بالحاد په کجراوۍ سره کوږوالي سره ګناهونو ته مایله کېږي بظلم په زیاتي کولو سره یعنی معنا دا ده چې بد عملی او بد چلنۍ طرف ته اراده وکړه نو نذقه من عذاب علیم سکو منګر ته د عذاب درناک د دې وجې نه وایي که د دنیا په کومه حصه کې یو سړی او د هغه دا ارایي چې زه به ځم او په حرم کې به زه د ګناه کار به کوم نو الله به له په هغه ځای کې سزا ورکړي وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور دا ابراهیم علیہ السلام ته الله د بیت الله شریف هغه ځای وښودو وایز بوعنا هغه وخت کې چې نازل کومنګا منزل ساز کومنګا زید را کوزیدلو کور د ابراهیم د پاره مکان البیت چې دلته خپل بچي او سوالې دی او هغه ورته وښوده او دا ورته ویلي چې کور دا ځای شو او پرشتې په هغې د شګو ډېر پروت و پرشتې ورته هوا راله او په هغې ورته ډي پي سي واچوله او د هغې نه بنیادونه راښکاره کړه او آبادي سر ته ورسې نو چې آبادي دې وکړله نو دا به بې پاکه ساتي الله تشرک بی شیئا زما سره به هیڅوک برخه خور نه ساتي نه په ذات کې او نه په صفاتو او وطهر بیتي للطائفین والقائمین والرکع السجود او پاک ساته کور زما
د پاره د طواف کوونکو والقائمین د پاره د هغه ودریدونکو چې مانځه ته ولاړ دي والرکع السجود او دارنګې رکوع کوونکو ته او سجده کوونکو د پاره زما کور سازا او کله چې دا آبادي دې برابر کړه نو ابا قبیس غر ته وخېجا او دی باندې ودرېږه او هر طرف ته آواز وکړه نو تا ته به د خلکو په شاګانو کې د آدم په شاګانو کې د میاندو په رحمونو کې چې څوک دی تا ته به او درکوي چې لبیک اللهم لبیک وایي دا چې چا ویلي نو به بیت الله ته ځي پوهېږئ په دې باندې ابا قبیس غر اوس نشته دا د ابو جهل دا دغه چې ورته وایي دا باترومونه دا ډاک چې کوم دی دا لوی ډاک دا اوس چې پکې د ګاډو اډې سازه کړې ده چې د حرم هغه ګاډي راځي او پکې ودرېږي او خلک ورخېږي دا ابا قبیس غر دلته و هغه دې دا بالکل پرې بیت الله شریف دا سره پاسوي حجاج ظالم چې بیت الله ورانو او عبدالله عزیز زبیر رضی الله عنه پکې دنه شهید کو نو په دې ابا قبیس غر باندې منجنیقونه ولګول او غټ غټ کاڼي پکې اچول په بیت الله به ورغورځول او بیت الله مات کو هغه پکې دنه شهید نو دا هغه ابا قبیس غر باندې ورته الله ویل دی باندې ودرېږه اوچت غر ډېر او هر طرف ته مخ کا اعلان وکړه نو حضرت ابراهیم ویل چې الله زما د आवाज پسند هغه ویل تا باندې आवाज رسول په ما دي تا आवाज کوه بالناس اعلان وکړه په خلکو کې بالحج په حج کولو سره یاتو کا راضی بدا خلق تا رجالن فیدلو رجال جمع د راجل دا چې په خپو باندې سړی زی سورلی ورسره نشته وعلى كل ضامر او دارنګي په هر خوار باندې هرغه اوخ چې د ډیرو مزلونو نه او د لوري دنیا نه را روان دي او خوار شوی دی یاتین من کل فج عمیق راضی بتاتا د هر لارې لرینا او جورینا د لری لری جور لارونه با تا ته خلق را رواني او راضی با دا یو ډېر لوی مورخ دی خبره کوي وایي په مطواف کې یو سپینګیري سره ملاو شو نو ما ته ویل چې من اين جئت وایي ما ورته چې من خراسان د خراسان نه راغلی خراسان زمونږ د علاقې وایي ما ته سپینګیري ویل چې انتم جیران البیت ما ورته چې وی میاشتې وی نیمې 2 میاشتو مزل دی پیدا که نه وایي ما ته چې تاسو خو د بیت الله ګاونډیان یئ وایي ما ورته چې ته ویل زه چې راتلم نو دا ګیره مې توره وه د 5 کالو په مزل باندې راغلی د 5 کالو په مزل باندې یعنې 5 کاله مسلسل راغلی من فید الله تعالی ورسېد من کل فج عمیق دا هغه محبت صادق دې ته وایي دا الله سره هغه کامل مینه دا چې د کوم ځای نه سړی را روانېږي او کوم ځای له ځي چا کور له ځي لیشهدوا منافع لهم دې دپاره چې حاضر شي دا خلک هغه پیدو خپلو ته چې دوی کومې پیدې دي هلته دیني او دنیوي پیدې ویذکر اسم الله فی ایام معلومات او یاد کی نوم د الله په ورځو معلومو کې علی ما رزقهم من بهیمة الانعام په قربانو باندې چې الله ورته ورکړي دي د څلور خپو چارپایانو بهیمة الانعام هغې څارو ته وایي چې څلور خپو باندې لکه بطور مثال اوښان دي میخې دي غواګانې دي ګړي دي بیزې دي فکلوا منها پس خورئ تاسو دغې قربانونه واطعموا البائس الفقیر او ورکوئ هغې بائس ته هغه سړی چې د ولږي او د تندې نه تنګ دی خو سوال نه کوي راغلی ولاړ دی د هغه د جامو نه پته لګي د هغه د رنګ نه پته لګي او الفقیر
او هغه فقیر ته ورکوي چې هغه سره د نصاب نه پیسه کموي. ثم لیقضوا تپسهم بیا پوره دي کی لري دي کی دوی خپل خیرو لرا کله چې د حج نه فارغ شي نو بیا به سر به اخري او غسل مسل به وکي. ثم لیقضوا تپسهم به دي لري کی چې کوم دی دا خپل خیرو لرا خیری میره برزان لري کی. ځکه چې د حاجی تعریف دا دی چې به بر سره خیرن گرد الودا تا چې حج لاړ شي او د لوی اختر شپې له تاسو مزدلفې ته راځئ نو په دې خاورو باندې سړی سمدي هېڅ شی سړي سره دی هېڅ څه ته هېڅ دغه دوه څادرونه یو نه دی لنګ والی دی او بل دي په ولو راچولی دی دغه دوه شی دي سړي سره نو بس ګټه مټه کاڼې به راوالي سر ته بیا کېدي او د غټ اختر شپه وایي او ته وګورې سره ولیوفو نذورهما او پوره دي کې خپل نظرانو لرا یعنی خپل قرباني مرباني ولیطوفو بالبیت العتیق او طواف دي کې په کور په خواني باندې عتیق په معنا د په خواني باندې مرাজি او د بیت الله شریف نه پر ازمکه کې مخ کې بل کور نشتا. ان اول بیت اوزع للناس الذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین قرآن کې الله دا سوای رنبنے کور دا اللہ دا عبادت پارا دا مکہ معظمہ کی بیت اللہ شریف دے نو عتیق پا مانا دا قدیم بانے ہم دے او عتیق پا مانا دا آزادم دے دا دا جبابرو او دا ظالمانونا اللہ تعالی محفوظ ساتلے دے دا کافرانونا اللہ محفوظ ساتلے منافقانونا نہ دے محفوظ ځکه منافق ځان ته په ظاهر کې مسلمان وایي نور بیت الله چې څونه وران کړی دا منافقان وران کړی دی اوس هم که بیت الله خرابېږي نه منافقان د لاس نه خرابېږي. ذالک خبر هم دا ده ومن يعظم حرمات الله چا چې تعظیم وکړو د حرمات الله د هغه شیونو چې الله حرام کړي او د هغې بې عزتي حرام کړی او د هغې چا تعظیم وکړو نو په هو خیر له دا لپاره ډېره غوره ده عند ربي په نظر رب در باندې وحلت لكم الانعام حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره چارپایان غواګانې میخې او ګډې بیزې الا ما یتلا علیکم مګر هغه چې لوستی کېږي په تاسو باندې تحریم د هغې مخکې تېر شوي دي مایده کې فاجتنبوا الرجس من الاوثان پس ځان بچ کوي د ګندګۍ او پلیتۍ نه او د امین دپاره د بیان دی ګندګي سره الاوثان بوتان دي واجتنبوا قول الزور او ځان بچ کوي د دروغو د ګواهونه د دروغو ګواهي هم حرامه ده حنفاء لله په داسې حالت کې چې یکسو جهت یې د الله دپاره غیر مشرکی نبی نه شرک کوونکي د الله سره ومن یشرک بالله چا چې شرک وکړي د الله سره فکأنما خر من السماء گویا کې داسې شی لکه چې د اسمان نه راپریوځي. کم سړی چې د الله سره شرک کوي دی دومره زیان سره مخامخ شو لکه دی چې د اسمان نه راوغورځېږي. فتخطفه الطیر پسو تښتوي د لره مارغان راشي او په ججورو کې او پر خپلو پنجو کې وشلی او لږ لږي کې ویسي او تهوی به الریح فی مکان سایق یا مثال د دې سړي چې د الله سره شرک وکړي دا هغه سړي دی چې والوځئ د لره باد فی مکان سحیق په هغې مکان لورې او جوور کې هغې ته ورسئ او چتې کې ورکېږي داسې. ذالک خبر هم دا ده ومن یعظم شعائر الله چا چې تعظیم وکړو د نښو د دین د الله فإنها من تقوى القلوب یقینا دا تعظیم د شرایع د الله دا د پرهیزګارۍ د زړونو نه دی. لکم فیها منافع ستاسو پاره په دې کې فایدې دي الی اجل مسمی نیټې مقررې پورې یعنې سورلي پې کولی شي کپۍ پکې یاتې خوړلی شي. ثم محلها الی بیت العتیق بیا ځای د حلالۍ د بیا هغه بیت الله شریف دی دا به په حرم کې حلالیږي او د حرم غریبانان به دا خوري. ولکل امة جعلنا منسکا ګرځولې دی موږ د هر یو امت دپاره منسکن ځای د عبادت
لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، دې لپاره چې یاد کړي نوم د الله پاګه چې الله ورته نصیب کړي دي د څلورو خپو والا چار پایان. فإلهکم إله واحد، دا مسئله توحید او دعوی توحید. پس معبود تاسو معبود یو دے، پلہو اسلمو، پس دے اللہ دا پارا گردن نہاد شئی. وبشر المخبتین، او زیر ورکا اگا عجزی کو ان کو تا. مخبتین پمانا دا متواضعین باندے دے، او مخبتین پمانا دا خاشعین باندے دے. او قرآن کریم دا مخبتین ترجمہ پخپلا باندے کڑے دا، او سلور صفتونے دوی ذکر کری دی دا مخبت ادا. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مخبتین سوک دی آغا خلق دے، دا آغا کسان دی کلچ اللہ یاد کرے شی نو وجلت قلوبهم لنے ورپیگی، کلچ اللہ ذکر شی دڑا ورپیگی. والصابرین علی ما اصابهم، اور دوائم صفت دارے اگر ثابت قدم خلق دے چی صبر کو ان کی پاکی چی دوی ترسی پلار دین کے مشکلات و مصیبتنا. نمبر 3 والمقیمین الصلاة، او امی شودری مانزل را، او سلورم صفت دا مخبتین دادے. ومما رزقناهم ينفقون، بعض داگے ماننا چی منگو تو ورکڑے خرچ کئی پلارو دا خیر کی. والبدنا جعلناها لكم من شعائر الله فيها خير لكم فيها خير. والبدنا اوخان چی دی، بدنا دا بدنا یبدنون پا مانا دا غٹوالی بانی، نو لو شیخ اوخ دے. نو والبدنا جعلناها لكم من شعائر الله، بدنا چی دا یعنی اوخا گردولے دا منگا دے لرستا دا پارا دا نخود دین دا اللہ نا. لکم فیہا خیر، استاد پدے پدے کے دلوی خیر دے، دینی لحاظ دنیوی لحاظ. فاذکروا اسم اللہ علیہ الصواب، یادوی نوم دا اللہ پا دیوانی پدا سے حالت کی چی پدریخ پی بانی ولاڑی. دی وقت پا کلی ورطا یہ کالا چولے، یا مخکئی وقت پا دی ولرا غنڈا کردی دا، او دی کلی اکالا چولے پدریخ پا ولاڑا دا. نو داگی آسان کار دے، بس تیرہ غنڈی نمیخ دا سر با دا رنبی پا شان ساس کڑی، او دا دیتا لب باوی، دا طول رگون دل تا راجم دی، بدا والا دا سیو وی. اگر رگون پریشو وینا رامات شی، بس وینا بایگی بایگی بایگی، چکل وینا ختم شوا وجبت جنوبها. فیضا وجبت جنوبها، کلا چی را پریوزی اڑخون دوی پزمکا باندی. فکلو منها نخرید دینا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ، او دارنگی تاسو خوری پاگا قانع بانی. قانع دیتا وی چی دا فقیر دے، خدای پر اخپل فقر بانی صابر دے، نو ڈڑی تا ولال دے چانا سنقوالی. اول معتر غصر چنی رانیگی او مخی مخی ترازی مال سراکی و مال سراکی، نو عام طور صداقانی محروم پاتی کی. کذالک سخرها لکم، دک سے تابع کرے اللہ دی بدنی لرا استاذ پارا لعلکم تشکرون، دیر پارشا اللہ دی نعمتونو قدر رکائی. کنی دا یو خفصوک رامنی کی سنگ بیلال کی، دا اللہ تسخیر دے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لن ینال اللہ لحومها، اچھر نرسی اللہ تغوخی دا قربانو، ولا دماؤها نبینی دا دی قربانو اللہ ترسی. نبیا ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن رسی پرہیزگاری استاسونا اللہ تا. چستاڑ پاک دے تا قربانی دا سمعت او دریا دا پارا نکئی، دا غیر اللہ پا نمبانی نکئی، خالص لی وجہ اللہ کے دا خود نہیں رہی دا شی اللہ ترسی. کذالک سخرها لکم، دا کسی تابع کر دا اللہ سار پارا لکبر العلامہ وبشر المحسنین، دیر پارا چنوں والی تاسو پا دے باندے دا اللہ پاگی باندے چی تاسو تے خونہ کڑی دا پا طریقہ وبشر المحسنین، زیر ورکا نیکانو لرا. ان اللہ